نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د 18 سپاره خلاصه بیانېږي. دغه سپاره په شروع کې یو سورۃ ته سورۃ الانبیاء. دغه سورۃ الانبیاء ځکه ویل کېږي چې په دې سورۃ کې الله تعالی د 18 پیغمبرانو تذکرہ بیان کړی ده. او دا سورۃ مکی سورۃ ده. عموماً چې کوم سورتونه مکی دي په هغه کې درې بنیادی عقاید بیان شوي وي. یو د عقیده توحید، رسالت، آخرت. دا سورت چې کومه ده دا چونکې مکی ده، په دې سورت کې هم دا درې عقیدې په تفصیل سره بیان شوي دي. او بیا الله تعالی د 18 پیغمبرانو د تذکرې سره سره د منکرین رسالت ته دا خبره بیان کړې ده. وای لکه څرنګه چې تیر شوي پیغمبرانو کې هر پیغمبر دا انسان او بشر ده، داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم انسان او بشر ده. او بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي چې منکرینو به د نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبري انکار کاوه، د دوی دعوت به رد کاوه، او دا به ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام دا پیغمبر نه ده ځکه چې دا بشر ده، انسان ده. مونږ هم بشر یو او انسان یو. د دې خو ذاتی دا سوچو چې پیغمبر دا یو بل مخلوق ده، حالانکه الله تعالی په بل ځای کې قرآن کریم کې دا فرمایي وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحي الیهم. الله تعالی چې کله هم د یو کس د نبوت لپاره انتخاب کوي هغه انسان وي او بشر وي. الله تعالی همیشه بشر انتخاب د پیغمبرۍ لپاره کړی ده. او بیا الله تعالی دا فرمایي وای په تا نه مخکې چې څومره پیغمبران دي دا ټول په هر پیغمبر دا بشر او انسانو. نو داسې الله تعالی د منکرینو دغه د خبرې تردید دا هم بیان کړی ده. بیا مخکې الله تعالی د تقلید ثبوت باندې یو دلیل پیش کړی ده. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دلته دوه قسمه خلق دي، یو د اهل علم او یو د غیر اهل علم. یو د چا سره علم وي او بل هغه کسان چا سره علم نه وي. نو الله تعالی دلته دا خبره بیانوي وای چا سره چې علم نه وي هغه د صاحب علم نه تپوس وکړي. او تپوس هلته څوک کوي چې هغه کس په هغه خبره باندې عمل هم کوي. که څوک عمل نه پې کوي بیا خو د تپوس هېڅ فایده هم نشته. نو د دې نه تقلید ثبوت دا معلوم شو چې کوم کسانو سره علم نه وي هغه د صاحب علم نه تپوس کوي. بیا الله تعالی دا یو دلیل بیانوي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. وای زمکه او اسمانو باندې صرف یو خدای ده، د الله تعالی بل شریک نشته. که چیرته په زمکه او اسمانو باندې یو نه زیات خدایان وای نو د دنیا او د اسمانو ټول نظام دا به خراب شوی وای. خو دا نظام چې برقرار ده په خپل هیئت باندې دا ځکه ده چې په زمکه او اسمانو کې صرف یو خدای ده. دا د توحید دلیل الله تعالی دلته نقلی دلیل بیان کړی ده. کل نفس ذائقة الموت. په دغه آیات کې الله تعالی بالعموم هر انسان، هر جاندار شی دا یې ډار کړی ده چې مطلب په ځمکه کې یو هم جاندار شی داسې نشته چې هغه باندې مرګ نه راځي، بلکې انسانانو باندې، حیواناتو باندې، هر هغه شی چې هغه زی روح وي هغه د دې دنیا نه ځي. او بالخصوص مشرکین دلته ډار کړي دي. هغه د دې وجې نه چې مشرکینو به دا ویل انتظار به کوو چې مونږ د نبی علیه الصلاة والسلام د مرګ انتظار کوو. دوی به د نبی علیه الصلاة والسلام په مرګ باندې د خوشحالۍ تمنا کوله چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې دنیا نه ولاړ شي، مونږ به خوشحاله شو، مونږ به میله جوړه کوو، خوشحالي اظهار به کوو. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وای مرګ هر انسان ته راځي، که مسلمان وي، که مشرک وي، که پیغمبر وي، که هر قسم زی روح شی وي دغه ته مرګ راځي. وای تاسې د نبی علیه الصلاة والسلام په مرګ باندې ولې خوشحالیږئ حالانکه مرګ خو تاسو ته هم راځي. دې وجې نه دا تفصیل الله تعالی دلته بیان کړی ده. بیا په دې ځای کې ونزع الموازین. په آخرت کې به د قیامت پر ورځ به دلته د انصاف او تله ترازو دا قائم شي
په هغه طرح کې به د انسان نیک اعمال، د انسان بد اعمال، د انسان وړه اعمال، د انسان غټ اعمال، هر قسم عمل چې وي الله تعالی به دغه د قیامت پر ورځ باندې تلی. که په دا کې کوم یو انسان کامیاب شو، د هغه نیک اعمال زیات شول، هغه انسان کامیاب ده، او که د چا بد اعمال زیات شول، هغه انسان د همیشه لپاره ناکام ده. بیا الله تعالی مخکې د پیغمبرانو تذکره بیان کړې ده. اوله تذکره دا د حضرت ابراهیم علیه السلام ده. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم قوم هغه بت پرستو، بت پرستی به کوله، او د حضرت ابراهیم علیه السلام پلار آزر دغه کار یې و، دا کاروبار یې و چې د بوتان جوړول او بیا به بوتان د خرڅول. بیا یو ورځ داسې وشول چې دغه د ابراهیم علیه السلام قوم دا ټول بت پرستی چې کوم خلک وو دا ټول یوې میلې ته لاړل. هلته په میله کې دوی جشن مناوه. حضرت ابراهیم علیه السلام موقع مینده کړه او د دوی بت خانې ته ورغی او ټول بتان چې څومره وو دغه یې په تبري باندې کاټ کړل. او بیا آخر چې کله راوته دا تبری راواخیستی، د بتانو چې کوم مشر بت و، غټ بت و، سردار یې و، د هغه په وږه باندې دغه تبری ورکېښوده. کله چې دغه خلک راغلل د میلې نه واپس، ویل ده چې دا بتخانه کې بتان ټول مات شوي دي، یو بت صرف صحیح سلامت پاتې ده. بیا دوی دا مشوره وکړه دا چغه دا کار کړی ده. بیا یو کس ورته وویل دلته یو کس ته د هغه نوم ابراهیم ده او هغه د موږ په بتانو پسې غلطې بلطې خبرې کوي. دوی حضرت ابراهیم علیه السلام راوغوښته او حضرت ابراهیم علیه السلام ته یې وویل چې انت فعلت هذا بآلهتنا، آیا د موږ د بتانو سره، د موږ د خدایانو سره دا کار تا کړی ده؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې نه، بل فعله کبیرهم هذا، بلکې دا د تاسې چې کوم د دغه بتانو چې کوم مشر د دغه نه تپوس وکړي دا کار چا کړی ده، دا دغه کړی ده. دلته به چې کله ابراهیم علیه السلام دا ورته وویل چې دا کار ما نه ده کړی، بیا ابراهیم علیه السلام دا ورته وویل چې دغه بت نه تپوس وکړي چې دا کار چا کړی ده. دا د بتانو ته چا سجدې لګولې، دغه ورته وویل دا بتان خو نه غږېدلی شي، نه خبرې کولی شي، موږ څنګه تپوس ترې نه وکړو. او بیا ابراهیم علیه السلام دلته چې کله و چې دغه بت نه تپوس وکړي دغه دا کار کړی، بل فعله کبیرهم هذا، حالانکې کار خو بت نه و کړی، بتان خو بت نه و مات کړي بلکې ابراهیم علیه السلام مات کړي وو. دغه خبرې بیانولو مقصد څه ده؟ حالانکې حقیقت کې خو کار ابراهیم علیه السلام کړی او ابراهیم علیه السلام دا وایي چې د تاسې بت دغه کار کړی ده. نو دغه کې ډېر زیات توجیه دي او بنیادي او اهمه توجیه دا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام د دوی عقیده او د دوی چې کوم بتانو په هغې پورې طنز مقصود و، د دوی حقارت مقصود و چې دا هغه بتان دي چې شپه ورځ تاسې د دوی عبادت کوئ او د مشکلاتو دپاره دغه بتانو ته ورځئ او د بچیانو دپاره دغه بتانو ته ورځئ، خپل ځان مال ټول په بتانو باندې خرڅ کوئ، اوس تپوس نه وکړئ دا کار چا کړی ده. په دې ځای کې بیا دا کوم چې بتانو ته سجدې لګولې دا بالکل خاموشه شول او دوی د خپلې عقیدې تردید ومانه. بیا مخکې حضرت سلیمان علیه السلام او حضرت داود علیه السلام دا تفصیل سره واقعه بیان کړې ده. یوه ورځ د یوه کس چیلۍ دغه بل پټي ته ورغلی او ګایا واښه دا یې وخوړل د بل کس. بیا حضرت داود علیه السلام دا فیصله ور وکړله چې دا ګایا د ده واښو څومره قیمت ته او د ده چیلیو څومره قیمت ته، اندازه یې ولګوله، تقریبا د دې قیمت دا بالکل برابر و. په دغه وخت کې حضرت داود علیه السلام ورته وویل چې دا چیلۍ وال کس دی، دا چیلۍ دا د پټي وال کس ته ورکړي، کسان ته دې ورکړي. بیا حضرت سلیمان علیه السلام دا فیصله ور وکړله چې د دې دواړو قیمت خو برابر ده، خو داسې دې وشي چې دغه چیلۍ وال کوم کس ته دا د خپلې چیلۍ او دا د پټي وال ته ورکړي، هغه د دې نه فایده اخلي، هغه د شودي رزقي او د حفاظت هم کوي. او داسې د پټي وال ته یې وایي چې د خپل واښه د خپل ګایا دا د چیلۍ وال ته ورکړه، هغه به د دې حفاظت کوي، اوبه به لګوي، دې ته به سره ورکوي چې کله دومره شي چې لکه کوم وخت کې چې دغه ځناورو دغه چیلیو دغه
واخه خوړلی وو بیا په یو وخت کې دغه د پټیوال چې کومه ده هغه د خپل غایا دا سنبال کی او دا پټیوال چې کومه ده د چلی هغه د چلی والته ورکی. نو په دې وخت کې حضرت سلیمان علیه السلام ته الله تعالی په دې فیصله کې ډیر زیات مهارت ورکړو. فیصله دواړه ټیک وي، الله تعالی د یو فیصله هم نه درت کړي، خو بنیادی او اهم اصول دلته ده چې کومه داسې مسله وي چې هغه منصوص نه وي، هغه باندې نص موجود نه وي، قرآن کریم آیات یا حدیث موجود نه وي، بیا هغه نه بعد چې کله دا مسله اجتهادي شي او په اجتهاد کې د یو پیغمبر او بل پیغمبر خپل منځ کې هم اختلاف پیدا شوی ده، نو داسې په یو اجتهادي مسله کې علما کرام، فقها کرام، مجتهدین په دا کې هم اختلاف دا پیدا کیږي. نو لکه څنګه چې د دوه پیغمبرانو په منځ کې یو مسله اجتهادي شوله، نو دا دواړه پیغمبران دا ماجور دي، او داسې چې کله د دوه مجتهدینو په منځ کې یو مسله په دې کې اختلاف پیدا شي دا هم دواړه هغه دي ماجور دي. بیا الله تعالی د حضرت ایوب علیه السلام دا تذکره بیانوي، و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیه السلام دا الله تعالی په ازمایش کې مبتلا کړ. د ایوب علیه السلام بچان مړه شول، د مال کور هر شی ختم شو، او د ایوب علیه السلام بیبي چې کومه وه دا ډیره نیکه ښځه وه. بهرحال دی صبر وکړو، بیا الله تعالی څه وخت نه بعد د ازمایش ختم کو، او بیا الله تعالی ایوب علیه السلام ته بچیان ورکړل او مال یې ورکړ، کور یې ورکړ، ټول اسباب الله تعالی بیا دی ته واپس کړل. بیا الله تعالی د حضرت یونس علیه السلام قصه بیان کړې ده، وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حضرت یونس علیه السلام چې کوم قوم دغه با شرک کاوه، بیا یونس علیه السلام دای ته ډیر هدایت وکړو، دعوت ورکړو، خدای بیا هم لارې ته نه راتلل. یونس علیه السلام ورته ویل وای په 3 ورځو کې د نن به په تاسې باندې عذاب راشي. بیا داسې و چې کله 3 ورځ راغله، بیا یونس علیه السلام د قوم نه د دغه بستۍ دغه علاقې نه ووتی، او دا قوم چې کوم وو دا الله تعالی ته په ژړا شول، توبه یې وباسله، استغفار یې کوو، د خپلو ګناهونو معافي یې غوښتله. بیا الله تعالی د دوی د وجې نه د دغې توبې د وجې نه د دوی نه عذاب ختم کړ. او دلته حضرت یونس علیه السلام چې کله د دغه بستۍ نه واته، بیا په دغه وخت کې د الله تعالی د حکم نه بغیر خپل اجتهاد په بنیاد باندې د دغه قوم نه د دغه علاقې نه ووتی، خو الله تعالی ته دغه خبرې خوند نه کور. کله چې یونس علیه السلام په کشتۍ کې کېناستو، بهرحال هغه تفصیلي واقعه ده، خو کله دی ماهي ګاډي ته تیر که، بیا څو ورځې دی د ماهي په خېټه کې و، او د دا دعا ویله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. کله چې ماهي د خېټې نه راویستی، د سمندر غاړې ته وغورځوه، بیا په هغه وخت کې دغه ټول تفصیل دا بیان شوی ده چې هغه څرنګه حفاظت وشو، څرنګه ترتیب و، څرنګه و. نو دا د پیغمبرانو دغه قسم واقعات چې کوم دي دا د پیغمبرانو د عصمت مخالف نه دي. الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي ټول پیغمبران دا معصوم دي، د پیغمبر نه کله هم ګناه نشي کېدلی، او ټول صحابه کرام دا محفوظ دي که الله تعالی د دوی نه یوه ګناه داسې سرزده کړي، خو الله تعالی د دوی په نامه اعمال کې هغه ګناه نه پاتې کوي بلکې ختم کوي. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي نبی علیه السلام دا د ټول امت لپاره پیغمبر ده، رحمت للعالمین ده، انسانانو، پیریانو، د هر قسم ځناور دی، هر شي پیغمبر ده. دا مختبل صورت ته سورۃ الحج، دغه صورت ته سورۃ الحج ځکه وایي چې په دغه صورت کې د حج بنیادی اعمال او ارکان دا په تفصیل سره بیان شوي دي، د وجه نه دغه صورت ته سورۃ الحج وایي. دغه صورت په شروع کې الله تعالی دا خبره بیانوي، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. د قیامت سختی الله تعالی بیان کړې ده، وایي د قیامت به دومره زیاته سختی وي چې په دې وخت کې به هغه ښځه چې هغه بچي ته شودې ورکوي او دغه بچی به د دې نه ویر شي، او هغه ښځه چې هغې په نس کې حمل وي
دغه حمل ودای ساقط کې او به غورځوي او داسې په دې وخت کې به هر انسان د نشې په حالت کې وي نشه به نه وي کړي خو د قیامت سختی به دومره زیاته وي چې هر انسان به داسې ښکاري لکه د نشې په حالت کې نو دا د قیامت سختی الله تعالی بیان کړی دا وایي دی الله تعالی دا ډېر سخت عذاب ده هر انسان ته پکار ده چې په دنیا کې څه کار وکړي او د آخرت لپاره هغه ذخیره جوړه کړي بیا الله تعالی بحث بعد الموت تذکره بیان کړی ده وایي انسان دا زه اول وار هم د په تخلیق باندې د په جوړولو باندې قادر یم بیا په هغه نه بعد کله د دوباره زه بیا راپاسوم د هغه پر راپاسولو باندې هم زه قادر یم د انسان تخلیق دا د خاورې نه شوی ده د خاورې نه هر قسم ونې پیدا کیږي میوې پیدا کیږي بیا دغه میوه انسان وخوري بیا د هغې د وجې نه د مني ټوکړه دا پیدا شي بیا مني دا انسان د خپلې ښځې رحم ته ور واچوي بیا په هغه نه بعد هغې نه وینه جوړه شي بیا غوښه جوړه شي بیا په هغه نه بعد الله تعالی هغه ته هډوکي ور واچوي بیا ساه ور واچوي داسې په ترتیب باندې الله تعالی د انسان پیدایش کوي نو یو چې الله تعالی په داسې پیدایش باندې هم قادر ده بیا دوباره صرف پر اوچتولو باندې الله تعالی دا بیا هم قادر ده نو دا خبره بیان کړې ده چې انسان د دا سوچ نه کوي بعضې خلکو دا نظریه ده چې مونږ یو د دې دنیا نه ولاړ شو بیا دوباره مونږ دې دنیا ته راتګ دا نشته دوباره بیا الله تعالی مونږ نه راپاسوي د مونږ نه د اعمالو حساب نه غواړي بلکې چې یو انسان مړ شي بس دا ختم شو الله تعالی د دې عقیدې تردید بیانوي چې تاسې به د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دوباره بیا هم راپاسوي ومن الناس من يعبد الله على حرف کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته تشریف راوړ بیا ډېر خلک داسې وو چې هغه د خپل د دنیاوي مفاد حاصلولو دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړ او کله چې دوی ته مفاد حاصل شو یا دوی ته مفاد حاصل نشو بیا په هغه نه بعد به دوی بیا خپله لاره اختیار کړله کفر به اختیار کړو ارتداد به اختیار کړو دا تفصیل سره دا خبره هم الله تعالی بیان کړې ده وایي کوم کس چې داسې کوي چې هغه اسلام راوړي او بیا هغه مرتد شي د دغه انسان دنیا هم خرابه ده او د دغه انسان آخرت هم خراب ده بیا حاسدین کوم هغه خلک چې هغه به حسد کوو پیغمبر به نه مانو دا به وایي چې پیغمبر ته وحی راځي دا داسې ده بهرحال خبرې دی کولې بیا الله تعالی دلته دا خبره بیان کړې ده وایي که چېرته تاسې داسې کوئ چې د وحی په ذریعه باندې یا د ما د طرفه نه پیغمبرانو ته مدد دا تاسې بند کول غواړئ بیا داسې وکړئ چې یو پړی در واخلئ او اسمانو ته وخیژئ د هغې نه چې کومه وحی راځي پیغمبرانو باندې هغه وحی تاسې کاټ کړئ او که چېرته تاسې دا نشئ کولی بیا داسې وکړئ چې تاسې دا پړی غاړې ته واچوئ او ځان پانسۍ کې ځان ختم کړئ بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې ده وایي د بیت الله تعمیر د حضرت آدم علیه السلام اول کړی و بیا څه وخت نه بعد د بیت الله تعمیر دا ختم شو او نشانات ختم شول بیا الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته د بیت الله د کعبې چې کوم نشانات هغه معلوم کړل بیا حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام دغه بیت الله دوباره تعمیر کړله چې کله دې تعمیر مکمل شو بیا الله تعالی په حکم سره ابراهیم علیه السلام مقام ابراهیم باندې ودرېد او دا اعلان یې وکړ چې ای خلکو بیت الله جوړه شوله که څوک حج ته راځي حج ته دې راشي او بیا دا اواز چې کوم و دا ټولو خلکو واورېده او داسې بیا کوم کسان چې نږدې وي هغه په پښو باندې راځي پیدل به راځي کوم چې لرې وي هغه په سوارلیو کې راځي بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې ده ویذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام د قربانۍ درې ورځې دي لسمه ذوالحجه یولسمه او دولسمه او داسې ایام معلومات دغه نه څه مرادي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره بیانوي وایي د دې نه لسمه ذوالحجه او هغې نه بعد 2 ورځې دا مراد دي او بعضې خلک دا خبره بیانوي وایي مونږ تاسې د اختر په ورځ باندې قرباني کوو په دې نه بهتره خبره دا ده چې مونږ دغه پیسې یوه غریب ته ورکو یوې کونډې ته ورکو په یوه ښه کار کې ولګو حالانکې دا خبره بالکل غلطه ده ځکه چې د اختر په ورځ باندې صدقه کول یا چاته پیسې ورکول یا د قرباني پیسې چاته ورکول یا په ښه اداره کې لګول دا الله تعالی ته مقصود نه دي
بلکې احراق دم د وینې بیول د الله تعالی ته خوښ دي، الله تعالی ته مقصود وینې بیول دي. نو الله تعالی د دغه خبرې تردید بیان کړی دا، وایي د قربانۍ په ورځ باندې تاسې خامخا کوم کس چې صاحب نصاب وي هغه د قرباني کوي، او کوم کس چې دا وایي چې یاره د قرباني په ځای باندې زه پیسې غریب کس ته ورکوم، د دغه انسان قرباني کله هم نه کیږي. او بیا دا تفصیل بیان کړی دا، وایي د قرباني غوښه که دا انسان ټوله خپله وخوري یا ټوله بل کس ته ورکړي د صدقې ثواب خو شته، او که ټوله بیا د خپله وخوري ګناه بیا هم نشته. اذن للذین یقاتلون بانهم قتلوا ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینې ته هجرت راوکړو، په هغه نه مخکې چې کله دی په مکه کې و، په هغه وخت کې به مشرکینو په دی باندې ډېر زیات ظلم کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته وایي تاسې برداشت کوئ، بس هیڅ سختی مه اخلئ. کله چې دی مدینې منورې ته هجرت راوکړو، بیا په هغه وخت کې اول باضابطه چې کوم د جهاد اعلان وشو، هغه د جهاد باره کې دغه آیت را نازل شو. دغه جنگ بدر و اول باضابطه چې کوم صحابه کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مشرکینو سره جنگ وکړو، په دې وخت کې د صحابه کرامو تعداد د مسلمانانو تعداد 314 او د مشرکینو تعداد چې کوم هغه 1000. بیا دا جنگ وشو، بیا په دې وخت کې الله تعالی مسلمانانو ته فتح ور نصیب کړله. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي د اسلامي ریاست اغراض او مقاصد دا څلور دي. اول خدا دا چې په دا کې دی خلک د لمانځه پابندي کوي، او دوم نمبر دا ده چې د زکات نظام دی قایم کی، او درم نمبر دا ده چې ښه کار دی کوي او ښه کار حکم دی خلکو ته ورکوي، او څلورم نمبر دا ده چې بد کار دی نه کوي او خلک د بدو کارونه هم منې کوي. دغه څلور اصول الله تعالی بیان کړي دي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تسلی ورکوي، وایي کوم کسان چې د تا خبره نه مني، د تا پیغمبري نه مني، د تا دعوت رد کوي، په تا پسې غلطې خبرې کوي، ورته پریشانه کېږه ما، ځکه چې په تا نه مخته څومره پیغمبران راغلي، په هغه ټولو سره دا خبرې تېرې شوي دي. بیا الله تعالی د باطلو معبودو تردید بیان کړی ده. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وایي د دوی دغه حال ده، که چېرته یو مچ، دا وړوکی شی ده، وایي دا مچ هم دی نشي جوړولی. که چېرته مچ د دوی په مټ باندې د دوی په سر باندې کېني، دا مچ د ځان نه یې سرولی هم نشي، او که چېرته دغه مچ د دوی نه یو وړوکی شی د خوراک ول دا هم یوسي، دی هم بیا هم هغه نشي راواپس کولی. نو د دوی دا حال ده چې خپل کار څوک نشي کولی، بیا هم خلک دوی ته ورځي او د دوی عبادت کوي، د دوی نه غواړي. الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي صرف په ځمکه اسمانو باندې صرف یک یو خدای ده، د هغه عبادت کوي، په هغه باندې ځان مال ټول هر شی قربانوي، او د الله تعالی نه بغیر بل هیڅوک خدای نشته. کوم خدایان چې خلکو جوړ کړي دا بالکل باطل دي، دا په حق باندې نه دي. اخري کې الله تعالی دا خبره بیانوي، دا خبره درته ختمومه، وایي چې کوم تیر شوي امتونه دي د قیامت پر ورځ به هغه پیغمبران د خپلو امتو ګواهي ورکوي چې موږ دوی ته دعوت ورکړی و د دین او د اسلام د توحید دعوت ورکړی و، خو دوی انکار کړی. بیا په دغه وخت کې به هغه قومونه چې کوم دي هغه به انکار وکړي چې موږ ته دعوت نه ده راکړی، خو په دې وخت کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم امت ته دغه به ګواهي ورکړي چې دغه پیغمبرانو خپل امت ته د دین دعوت ورکړی و. په دغه وخت کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم امت ته د هغه فضیلت به دا بیان شي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې په هر وخت کې په هر ځای کې موږ تاسو ته الله تعالی عبادت وکړو، او موږ د معبودان باطله نه موږ تاسو خپل ځان بچ کو، او نور خلکو هم د هغو نه د بچ کولو موږ تدبیر اختیار کو. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.